بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، لب خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، دا کومه زنانه چې ما سره ولاړه ده د نن 4-5 میاشتې مخکې د دوی موږ انټرویو کړې وه او د کور کاغذونه یې ګرځول، کله یو سره ګاڼه کړې کله بل سره ګاڼه کړې. د هغې نه چې کوم دی پیسې راغستې، د دې لور اپریشن دا وګوره غټه جینۍ ده، خو دا ګرځېدی نه شي. خو حتی چې موږ هم خپل کوشش وکړو خو ناکامه شو. زموږ دغه 1000 2000 3000 15000 دغه وسي د دغه د کتونکو په وجه باندې هم دغه وسي چې موږ چا له هغه موقع سره څه ورکوو، ضرورت یې وي. خو آخر کار هغه کور یې خرڅ کړ. ډېر خفه شو، ډېر افسوس شو چې خپل کور څوک خرڅوي، خو د دې ماشومې د علاج دپاره هغه کور خرڅ شو. تاسو د عمر زواره ټیږه څو بچي دي؟ زما 5 دي، 3 معذوره دي او 2 پکې سن دي. 3 معذوره دي؟ 3 معذوره دي. دا یو دا لک دی، یو بل کټ کې 14 کالو کې پروت دی. د څه معذوره تر شي بچي دي خو لګا نه؟ جی د سر ټي بي هم ده او پالچ په عمر راغلو ډېر هم ده پروت. او اوس وی چې بیا تنګم د خپل چې لکه د خپل د سر دغه پیراشي، بس بیا 2 ورځې به وشي 3 ورځې به وشي پروت. اوس مې 4 ساعتې تر اوس وی چې د سری سری ولو کې سری سری خو ارزانه نه کیږي، ګرانه ده. 5000 روپۍ دا زموږ د وس نه کیږي. زموږ په خپل خرچې په سریان یو چې خرچه را سره نشته د کور دپاره. سړی د کباړ کار کوي، د دوی دویان ته نشي رسېدلی. دا ماشوم سر نه اوس هم تنګه ده، اپریشن یې شوی دی خو سر نه تنګه ده، دویانې خوري. کتونکو، کور خر شو، عمرلی کور خر شو، په لکونو خر شو. خو نن پکې دا چې کوم دی نو کرۍ چې په 400 ته راتله نو په قرض راله نوې پیسې که نه؟ او جی پیسې را سره نوې. اوس هم دوی وایي موږ وږي یو، بیا کور ته به لاړ شو یا به څه چل وکړو. بس د دوی د دویانو را سره ډېر غم دی، نور شکر دی. هغه خپله خېټه د بار څنګه سات تېرېږي، خو دغه د دوی د دویانو د هغه بل معذوره دی، دا معذوره دی، دا معذوره ده، د دقې را سره غم دی. صحیح. دا ولې اوس په له څه واخلې، په دې و دې له څه واخلې. ښه صحیح ده، الله به خیر کړي. کتونکو، خصوصي خواست درته کومه چې دوی په خپلو صدقو کې او خیراتونو کې یاد وساتئ. ورسره په سعودي عرب کې چې زموږ کوم تنظیم دی شاهد خان له خو تاسو یو ریال صرف دې خاندان له بچ کې 3 معذوران دي. کور خو ته خپل لاړه، خبره ختمه شوه. د کور سټام به یې ګرځو، کله یو له ورکول. ما ډېر افسوس ما ته د دې زنانه په هغه انداز شو او دې به ما ته ټیلیفون هم وکړو. خو بس بیمارو ته پیسې نه ټینګېږي، نو هغه پیسې لاړې ده. وګوره دا ګرځېدی نه شي. 8 لکه روپۍ چې کوم دی دې په اپریشن دغه وشو، خو ګرځېدی نه شي. اولاد ډېر خوږ وي، د ده د سرې سري کول دي، بل هم کور کې معذوره دي. نو ضرور مرستیال چې ستاسو یو ریال خو تاسو هغه ته ورکوئ، نو په هغه یو ریال باندې دا دفتر روان دی چې خالي لاس رانه څوک نه ځي دې دفتر نه. دا ټیم ضرورتونه به پوره شي، مستقبل کې چې کوم دی بیا ورله سوچ کوو. زه د هغه خویندو هم ډېره زیاته مننه کوم چې ما سره مرسته کوي. دا هغه روڼم چې دا پیسې دې وي چاله ورکړئ، نه هغه پیسې موږ داسې خلکو له ساتلې وي دوی له ته څه ورکوو. نو انشاءالله دا سلسله به روانې په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره